الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. د بني اسرائیلو خبر را روانه او مخکې رکو کې الله تعالی په هغې باندې ډېر زیات انعامات کړي. هغه انعاماتو کې دا انعامات مو چې د هغې په اولاد کې د یعقوب علیه السلام په اولاد کې 4,000 انبیا راغلي وو. نو ډېر لوی انعامات یې پې کړي رب ذوالجلال لویوالی وله ورکړی و. هغې ته دا ویلي مو چې تاسو خپل اصلي دین به نه پټوئ او چې څه برحق دی هغه ظاهروئ. خو هغې داسې ونه کړل. هغې د هغې مخالفت وکړو. د دنیا رشوت او لالچ داسې واخیسته چې کله به هم چېرته حق خبره راغه نو عالمان خو صرف هغې و هغه نور عامیان به نه پوهېده په کتاب باندې. هغې به حق پټ که. حق به یې داسې پټ که چې یاره یو ځای کې به د هغې د مفاد خبره وه او دې ته به څه پیسې میلاو شي د هغې په بدل کې نو هغې به هغه خبره یې وله بدله که. حکم به یې وله بدل که. دویمه خبره دا وه واقیموا الصلاة رب حکم کوي د مونځ چې مونځ قایم کوي. وآتوا الزکاة او زکات ورکوي. ورکعوا مع الراکعین او ښکته شي ښکته کیدونکو سره یا رکوع کوي رکوع کوونکو سره. بني اسرائیلو چې کم عبادت کولو په هغه عبادت کې رکوع نه وه. دا زمونږ د امت امتیاز دی. دویم امتیاز دا دی چې د هغې مونځ جماعت سره نو دا الله مونږ له یو تحفه راکړې ده. د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په زمانه کې به هر یو صحابي جماعت له ځان رسولو چې کم یو به لا نړه نو صحابه وی صرف به هغه سړي ته د جمع مونځ درونو چې کم کې به منافقت پروت و. منافق به هغه به د جمع مونځ نه کول نورو به ټولو کول. امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي وی کم سړي باندې چې مونځ بوج ګرځېږي او هغه مونځ دی د بې حیایۍ نه نه منې کوي دا مونځ چې کم دی د قابل قبول نه دی. بس تشې ډغرې وال دی ځکه توجه په دې کې نشته. حضرت عمر صاحب یو ځل ناست دی یو هلک یې وکته نو هغه دا سر ښکته کړی دی دعاګانې غواړي او ورته وی سر مخ کته وي عاجزي ګورې دی کې نه ده چې ته وی یاره بس سر مې ښکته کړی دی عجز مې دا دی وی عجز او عاجزي د انسان په زړه کې پرته ده. د دې نه رب ته ځان عاجزه که. حضور پاک خپلم د جماعت اهتمام همیشوالي سره کړی دی. صحابو ته هم بار بار تلقین کړی دی چې یاره تاسو د جماعت مونځ کوئ او د جماعت مونځ فایده دا ده چې یو مونځ په 20 درجې باندې بدل شي د یوازې مونځ نه. بعضې وخت کې انسان نه په دې کې کمی هم کېږي. که چېرته یو سړی اودس وکړي او مونځ له روان شي جماعت ترې نه شوی وي نو بیا هم د جماعت ثواب میلاویږي. خو چې په غفلت کې پروت یې هلته جمع ولاړه ده او ستا په ذهن کې دا دی چې یاره بس کو شو څه چلو شو ځان له به وکم بیا به وکم بل ټایم به وکم نو دا هغه شیطان د لړه کې دغه لارې ګوري چې یاره ته خو داسې کې سبا به ورو ورو د دې جماعت ته خو نه ځي بیا به سبا کور کې هم نه کې یاره که یو ټایم بیا ونه کړو څه چلو شو بیا به هغه ټایم سره د روزو ته واوړي روزو ته بیا به یا به جمعه خان ته جوړي یا به ته اختر خان جوړي چې یا به جمعه په جمعه کوي یا به اختر په اختر باندې مونځ کوي. داسې ډېر خلک شته ویره جماعت کې میړه تنګېږي مونځ له نه شم دی چې مونځ له ځم څه چل را باندې کېږي نو زړه دې داسې عادت کړی دی. د مونځ ډېر بې انتها فضایل دي. مونځ په یو حالت کې مه پرېږدی چې مونځ نه کې نو ژوند دې د ځناورو دی. نو روایت کې راځي وي د مؤمن او د کافر په منځ کې فرق چې کوم دی هغه دا مونځ دی او دا مونځ چې کوم دی دا د روح یو غذا ده. څنګه لوږه را باندې ولګي نو زر زر روټۍ ته کښېنو روټۍ ښه ډېره وخورو لوږه ځان له ختمه کړو خو چې کله
روح هم بیماری بعضې وخت کې موږ یې رړه مې خفه دی څه چل شوي دی هېڅ هم نه دی شوي خو بس هسې مېړه خفه دی ولې خفه یي زموږ روح خفه یي د روح غذا وله موږ نه ورکوو یو ښکلی شانتې مثال دی چې کله یو انسان فحاشۍ ته کینی بدعملۍ ته کینی ګناه ته کینی نو که دی ته 10 ګنټې هم کیني دله به خوب نه ورځي دی به خو چست و چوبند هغې ته ناستي خوځي به هم نه چې یاره بس یاره دا شیز رانه واونړي پکې یا چېرته څه ډرامه ګورمه یا چېرته فلم ګورمه یا چېرته داسې غلط پروګرام ځای کې ناست یم نو دی به ښه نیغ ایغ ناست دی دې وخت کې د انسان دا روح چې کوم دی دا په غنو باندې پروت دی هغه ته ډېر تکلیف ملاویږي نو په غنه باندې چې څوک کیني نو هغه له خو خوب نه ورځي که نه نو هغه ایغ رمټ ناستي او چې کله یو انسان یا قرآن مجید تلاوت ته کیني یا چېرته د علماو تقاریرو ته کیني نو په ده سکینه نازلیږي روایت کې راځي سکینه رحمت پې د رب نازلیږي او فرشتي دا محفل لګیر چاپیر نګیر کی په دې وخت کې د له خوب هم راځي سکون هم ورته ملاویږي هغه روح په دې کې خوشحالی نو داسې مونځ چې نه کوي نو انسان بې سکونه شي حضور پاک باجي به مونځ کولو د صحابو کار به دا و چې کله به یو راځي یو بل دمه کوو نه څنګه به ځان دمه کولو مونځ به شروع کو یو 2 صحابه دي حضور پاک د یو سفر په موقع باندې دی نو بعضې صحابو به ډیوټیانې حواله کې چاته به وې ته به اوبه راوړې چاته به وې ته به پیره کې چاته به وې ګیر چاپیره چې نور آرام کي څه وخته پورې به تاسې ډیوټي کوئ یو مقام کې یو 2 صحابه دي حضور پاک ورته تاسو ودرېږئ دلته په دې یو طرف باندې ودرېږئ دلته ستاسو ډیوټي شوه که چېرته دشمن حمله کوي یهودیان حمله کوي نو تاسو به مونږ خبرداره وی صحابه وی ټیک ده هغه یو صحابي ته وی یره دواړه څه کوو وی ته آرام وکړه فلحال او وی زه به دا ډیوټي وکړم بیا چې کله زه ډیوټي ختمه کړمه نو د هغې نه پس به ته راپاسې بیا به ته ودرېږې زه به آرام وکړم هغې وی ټیک ده دا صحابي وی یره ډیوټي خو اسم کوم خلکو ته دا معلومېدل پکار دی چې هغې نظر ساتي چې څوک ورته ښکاري چې یاره ویښ دي چې څوک ویښي بیا خو پې حمله نه کي نه بیا څوک ډاکه کوي نو دا صحابي وی مونځ ته ودرېدم ما وی یاره دا وخت به قیمتي کم مونځ ته ودرېده مونځ یې کولو صورت کهف پکې شروع دی هلته دشمنانو که ته هغې وي دلته خو څه دي هغې په تیرونو غزارونه شروع کړه هغې وي که چېرته ځناور دی غوا ده میخه دا څه شی دی نو هغې یو غزار وکړو بل یې مو کو دا صحابي لګیا دی خپل مونځ کوي آخره کې چې وینه ترېنه ډېره زیاته ووته نو دا بل ملګری راپاسولو او ورته وی پیله به دې راپاسولم که نه ته خو دومره زخمي او ورته وی یاره وی مونځ مې کولو صورت کهف مې شروع کړی وی داسې عجیبه مزه یې راکړې وه وی ما وی نه بندوم خو وی آخره کې د دې وجې نه مې سلام و سرخولته مې راپاسولې هسې نه که په دې حالت کې زه مړ شم په حضور پاک باندې حمله وشي نو دا به زما لوی غفلت وي په هغه حالت کې مونځ نه ماتوي دا مونځ ګورې د انسان بالکل ژوند بدل کی یو بادشاه د بادشاه زوی چې کم دی نو هغه عالم سره سبق وی او چاته ته نه تپوس وکړو وی یاره وی ریخم اچول څنګه دی ورته ګناه ده سړي دپاره او وی که څوک حلال ګڼي وی کافر شو بادشاه ته وی پلاني در باندې د کفر فتوا ولګوله بیا وی بادشاه وی چې حلال نو بادشاه حکم جاری کوي ورشه وی مال یې مړ راوړی هلته زوی ته پته ولګي د زوی خو د ده شاګرد و هغه زر زر راغه وی استاد وی فتوا دې ورکړې ده وی خبره دې واپس اله ویګینې پلار مې حکم جاری کړی دی چې قتل یې کوي او وی راکه زما دا هتیار لوټی راواغېسته شاګرد ته وی جانماز راکه زوی زر زر منډه کا پلار ته وی خبره دې واپس اله وی کاغه دا 2 رکعات وکړو ستا بادشاهت ختم ته هلاک شي دا هغه تقوا و د خلکو داسې عجیبه تقوا چې په 2 رکعاتو باندې به رب د هغې په حق کې فیصله کوله نن سبا زموږ په حق کې فیصلې ولې نه کېږي پریشانه که مونځ ته ودرېږو
یاره کاروباري نقصان خو مې ډېر زیات کړی دی، خفه یم. کله کله خو پکې 6 رکاته 8 رکاته هم پکې وکړو، راته پته نه وي. بعضې وخت کې خو خپله غلط شو، امام ته وایو چې یاره وي تاسو 15 رکات وکړه، خپله سودایي. نو دا حالت دی زمونږ د مونځ کې خشوع پیدا کې. بایزید بستامي رحمت الله علیه هغه ته چا وایي ستا په دې علاقه کې یو زنانه ده، وی بد کرداره زنانه ده، بد عمله زنانه ده. وی هغه زنانه بد عمل کوي په پیسو باندې. نو دی ورغه هغه ځای ته، د علما نه به خلکو ډېره حیا کوله پیله. اوس هغه شانتي نشته. پیله خو به که چېرته چا کې واده ښادي به وه، هغه ډول مول والا به یې راوسي او په قبرستان به تېرېده، جومات مخې ته به تېرېده، نو هغه به یې بند که. اوس چې تېرېږي اوس وی نورې تیز کوي. که چې تعلیم به یې وکتو چا به څه نشه کوله هغې به ترې پټ شو، حیا به یې ترې کوله. اوس هغه شی نه کوي خلک، بې حیا شو هغه نسل. ځکه هغه اوس زمونږ بچي هم نه دي، نو اوس د موبایلونو بچي دي چې څه ګوري هغې نه یې زده کوي او زمونږ تربیت نه اخلي. که بیا ورته پلار څه وایي، یاره پلار مې جابر دی ظلم را باندې کوي. که مور ورته څه وایي، یاره د مور مونږ خوښ نه یو، ظلمونه را باندې کوي. نو هغه ټول هر څه چې زده کوي د موبایل او دې شیزونه نه زده کوي. نو هغه چې کله لاړو نو هغه دروازې له په هغه ورځ څوک نه دي راغلي. ښځه خپله هغه چې کم هلک یې ساتلی هغه ته به یې وایي چې یاره څوک راځي پیسې ته اخله بد عملی دپاره. او ورته څوک راغلی نه دي. وي څنګه به راځي، استاد جي ګیټ مخې ته ناست دی. او ورته وایي د ده دلته څه کار دی. ورته زه چې د جومات کې کښېنه. او وي ښه. او ورپسې ورغو، وي یاره زه هم دې غرض له راغلی یم. او وایي مونږ مولا او عامې څه کوو، خو وایي چې زمونږ پیسو سره کار دی. بس وایي ټیک ده. بس راغو د بایزید بستامي رحمت الله علیه وایي چې څنګه ورننوتم، وایي دې زنانه ته ما وایي مونږ چې کم یو کار کوو د هغې نه مخکې غسل کوو، پاکې کپړې اچوو. ته هم داسې وکړه. وایي ته پیسې راکې چې څه وی زه به د هغه منم، بس پاکې کپړې پې واغوستې، غسل یې پې وکړه. بیا ورته وایي یاره مونږ چې کم یو کار کوو مونږ د هغې نه مخکې یو 2 رکاته نفل کوو. او ورته دا به مو کم در سره پیسې در له راکړې دي چې څنګه ودرېده. بایزید بستامي صاحب شا طرف ته کېناست، وایي یا الله، وایي بد عمله مې ترې منې که. په دې دروازه کېناستم، یا الله د دې داړه واړی. وی دا زنانه چې کله 2 رکاتو نه سلام سرخی وي هغه زنانه نه ده. په جړا شوه چغې وی ای بایزید، وی رب به مې معاف کي، وی زه توبه وکاږم. هغه 2 رکاتو د وجې نه رب داسې کا چې توبه یې ویستا. محدثین لیکي چې زمانې لوی ولی الله و. بیا یو خو دا ده چې زمونږ هغه توجه نه برابرېږي. روایت کې راځي حذیفه رضی الله تعالی عنه وی، حذیفه بن یمان وی حضور پاک به چې کله تهجد ته ودرېده وی ډېر اوږده رکاتونه به یې کول. فرایضو کې خو امام پسې شاته مریضان هم ولاړي، هر قسمه خلک، هغه مونځ به مختصر کولو. خو چې ځان له به ودرېدو حضور پاک وی یو ځل حضور پاک د 4 رکاتو نیت وکړو. وی زه ورسره ومه، وی په پیلني رکات کې سورت بقره وویله. وی دومره مقدار کې حضور پاک رکوم وکړه، وی بیا دومره مقدار کې سجده وکړه. وی په بل رکات کې حضور پاک سورت آل عمران وی، په بل کې سورت مائده وی، په بل کې سورت نساء وی. حضور پاک هغه رکاتونه دومره اوږده که وی چې په دې 4 رکاتو کې حضور پاک 6 نیمې سپارې وویلې. نو یو صحابي ته نه تپوس کې یا رسول الله دومره جاړې رب ته دومره فریادونه کې. حضور وی الله خو ستا هر څه معاف کړي دي. وی رب حقیقي د ما هر څه معاف کړي دي، خو وی زه به رب ته د محبت اظهار نه کوم. صحیح خبره ده، پیغمبري طاقت ورسره هغه شانتې نه شو کولی، د هغې نخره خو کولی شو که نه. افضل څه شی دی په عبادت کې؟ هر یو انسان دا خواهش کوي چې یاره زه رب ته ډېر نږدې شم، قرب مې حاصل شي، تهجد وکم خو پاسېدی نه شم. 2 کاره کوئ. یو خو دا کوئ چې د شپې کله ماسخوتن مونځ چې څنګه وکړي، د وترو او د سنتو منځ کې 4 رکاته نفل کوئ او د تهجدو په نیت یې کوئ.
دویم چې کم دی کله وده کېږي دا اراده کوه چې څنګه مې رب سترګې کولو کې اوسه ټایم هم وي نو زه به دا بستره پرېږدم یو 2 رکاته به رب ته کوم خو کوم به خامخا ته ګوره چې پاسې که نه پاسې بیا چې رب دله موقع درکړي اکثریت مونږ وایو چې یاره مونږ ته خو د اوږده اوږده صورتونه نه دي یاد افضل اوږده صورتونه دي که ډېر رکاتونه دي نو علما لیکي وي افضل اوږده رکاتونه دي 2 رکاته وکړه خو اوږده وکړه هغه څنګه صورت فاتحه پکې ووایه که چاله آخري 10 صورتونه ورځي هر یو رکات کې هغه 10 صورتونه ووایه که هغه نه ورځي مسلمانانو صورت اخلاص خو راځي که نه هغه شان خو نه یو هغه پارلمنټ کې چې هغه یو صورت اخلاص هم غلط کړو ډګریان یې ورسره اعلی اعلی دي خو الحمدلله مونږ ډېر فخر کوو خاص کر زمونږ دا خلک زمونږ دا بچي وګوره ته اوس ځان سره کېنوه نو هغوی به درته آخري 10 صورتونه هم واورئ صورت اخلاص خو هر یو مسلمان له ورځي دا یو صورت بار بار شروع که پکې 10 پیرې ووایه 20 پیرې ووایه سبحان ربی الاعلی سبحان ربی العظیم وایه پکې رب ته وجاړه پکې رب ته نو علما لیکي وي افضل دا ده چې اوږده اوږده رکاتونه وکړي نو هغې سره دا ثابت هم دی ځکه چې حضور پاک یو ځل ودرېدو نو هغه یو آیات بار بار ویلو هغه شپې ټول وي دغه یو آیات ویلو وان تعذبهم فانهم عبادک وی ربه وي که ته عذاب ورکې دا ستا بندګان دي او وي که چېرته ته بخښنه وکړې ربه نو تا نه څوک تپوس کولی شي ته خو بخښونکی ذات یې که نه د رب صفت دي نو دا ده چې مونځ کې یو توجه پکار ده خشوع پکار دی رب ته ودرېدل سم پکار دي او دا یو داسې انعام دی چې دا نور امتونو ته ګورې نه رکو زمونږ په دې خاص زمونږ په دې امت کې وه بله دا ده یو خبره ده هر چا اوره مفتی شفیع رحمت الله علیه لیکلی دي هغه وایي که هر یو واعظ وي نصیحت کوي د دین باره کې وي د هغه خبره اورئ د هغې وجه څه دا به نه وی چېره زه خو یو لوی عالم یم او دا یو وړوکی دی دا به نه وی چېره زه خو په تبلیغ کې ډېر مخکې تلی یم او دا ښکته دی نه وی لږه خبره اوره معمولي ورته ودرېږه څه پته لګي د هغه د وجې نه ستا یو ژوند بدل شي یو محدث دی مسلمه بن قنبعی رحمت الله علیه ابو داود شریف کې د ډېر زیات روایت نقل شوي دي دی یو ځل په لاره باندې روان دی په اس باندې روان دی نو یو کس راغو شعبه د ده نوم د دې وخت لوی بدعمله سړی او بدماش شانتې و ده د دې اس ته اواګې ونیوي ورته یې محدثه وي یا شیخ یو حدیث راته ووایي هغه له غوسه هم ورغوي دا د حدیث ویلو ځای نه دی حدیث له بل وخت راشه وي نه دی پرېږدم همدلته به راته وی دا بعضې داسې بدکردارۍ نو هغه د غوسې نه ورته وي داسې یو حدیث ووایم چې په ده باندې ورفټ شي د هغه د غوسې نه ورته وی یو حضور پاک فرمایي دا فاتک الحیو ففعل ما شئت وی چې کله د نه حیا لاړه شي وی بیا چې څه کې کوه بیا که ته بد هم کې نو هغه به تا ته بد نه ښکاري دی وی دا په ما باندې داسې ولګېده چې ما ته زړو ګناهونه ټول رایاد که چېرې زه خو بې حیا شوم دا پلانې ګناه مې وکړه وی هغه حدیث ته وجې نه وی الله زما ژوند بدل کو وی توبه مې وکاږله نو بیا دې شعبه ته بیا وی امیر المؤمنین فی الحدیث په حدیثو کې امیر المؤمنین دی لوی محدث د نه وته څه وجې نه د هغه یو خبرې د حدیث ته وجې نه نو خبره د هر چا اورېدل پکار دي داسې نه چې یاره پلانې ډېر کمتر دی د خبره نه اورم وجه دا ده چې زمونږ د ټولو اراده څه شی ده د آخرت تیاري ده او آخرت تیاري وایي څه ده چې رب رانه راضا شي مونږ په دې اعمالو خو خدای نه بخي مات ګوډ اعمال هم مونځ کې سوچونه دي کاروبار لحاظ سره کوو ګورې هر دویم سړی غل دی بعضې سړی همدا وایي چې یاره یو سړي له شي ورکړي واپس به پکې نه وي وجه څه هغه ترې نه پټ شي یا وایي چې دې شي کې غلا ده خراب دی غلاګانې پکې کوي نو د هغې د وجې نه وانفقوا مما رزقکم من قبل ان یأتي احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب بیا به دا نارې لګو رب وایي چې څه در سره دې خرچ کوي نیک اعمال وکوي بیا چې کله مرګ دې راشي آخرت په ورځ به دا وی لولا اخرتنی الى اجل قریب یا الله که لږه موقع دې راکړی وی یا الله که معمولی دې دنیا ته واپس واستولې صدقې به ډېرې زیاتې وکړم
یا الله منځونه به ډېر وکم، یا الله د سجدې نه به سر نه اوچتم، زه به هم نیکانو بندګانو کې شم. نو بیا رانه دا وخت بتلی د سحر مونځ ډېر فضایل دي، سحر او د ماښام جمع سره خامخا پکار دی. سحر مونځ په دې وخت کې فرشتې راځي او ماښام مونځ په وخت کې هم فرشتې بدلیږي. په دې کې دوه قسمه فرشتې دي. یو هغه فرشتې دي چې کم د انسان حفاظت کوي. داسې ده چې الله تعالی د انسان د حفاظت دپاره فرشتې مقرر کړي دي، د هر یو انسان دپاره دي. که چرته دا فرشتې نه وې نو د شیطانانو او د جناتو به د انسانان بالکل ذرې ذرې کړي وو. او هغه فرشتې څنګه دي چې څنګه د انسان حفاظت کیږي. سړی اوس لګیا دی په موټر سایکل اکسیډنټ وکوي بچ شو، هغه فرشتې د دې حفاظت کې ولاړې، الله تعالی بچ کی. یو دا بعضې وخت کې څومره لوی لوی حادثات شي، خلک وایي چې یاره هغه موټر ډېر خراب اکسیډنټ وکړو خو سړی پکې بالکل روغ رمټ دی، هغه الله یې بچ کی. هغه پرده کې راولي د فرشتو. مالک ابن دینار رحمت الله علیه په دې کې یو بهترینه واقعه لیکل ده. وی یو ځل د دریا په کناره باندې ناستم، یو طرف ته ناستم، وی مې کته وی هغه طرف ته مې کته د دریا بل طرف ته، نو وی یو لړم راغو چې څنګه راغو نو وی دې طرف نه یو د کیچوا دا را روانه وه په اوبو کې، نو وی دا لړم راغو او وی دا کیچوا وته د دې په ملا باندې کېناستو. وی دی روان شو نو به زه هم راپاڅېدم، مالته کښتۍ واغسته په کري ورپسې ور روان شوم چې دی چېرته ځي. وی چې لاړه وی دا بل یو طرف ته دا ودرېده دا کیچوا، وی دا لړم د هغې نه کوشو داسې په اوچه اوچه واوړېده، وی هلته کې یو ځوان اوده و د ونې لاندې، او وی د هغه سر ته یو تور مار ناست و، هغه غټې خولې والا مار، او وی هغه نږدې و چې دل یې ټک ورکړی دی. وی دا لړم د ده نه زیات زهریله ښکاري، دی راغو هغه مار له ټک ورکو، هغه مار هم هلته راپرېوته مړ شو. او وی بیا مې کته وی د دا لړم بیا لاړو د هغې په ملا باندې، بیا خپل طرف ته لاړو. نو وی زه لاړم دا ځوان مې راپاسولو چې ځوانه، وی مې کته هغه د نشې په حالت کې ودو، چې ته شراب یې څکلي ودو. ما ورته چې ګوره ته د نشې په حالت کې ودی او خدای ستا څومره عجیبه حفاظت وکړو، هلته نه لړم راغه، دې مار به ته خوړلی وې، الله دې حفاظت وکړو، دې لړم دې مار له ټک ورکو، دې الله ته بچ کړي. هغه په ژړا شو، وی چې زه څوک هم څومره نافرماین وم، الله زما د حفاظت څومره عجیبه نظام وکړو. نو دا ده چې دی به مونږ خوړلی وو خو الله تعالی دا محافظین په مونږ باندې مقرر کړي دي. خو دا محافظین یو کار بلم کوي، ادا کوي چې زمونږ په زړه کې د نیکۍ دعوت ورکوي. اذان وشو زړه ته م راولي چې اذان وشو مونځ له ځه، چېرته مجلس کېږي درس و تدریس درته وایي دلته لاړ شه کېنه. نو دین بعضې وخت کې انسان باندې شیطان غالبه شي، هغه رستو شي، خوار څوک نه رستو کېږي. بل قسمه فرشتې چې کم دي کرامن کاتبین دي. ښي طرف ته چې کم دی نو هغه حاکم دی، امیر دی. دویم طرف چې کم دی نو هغه ماتح دی، د هغه ښکته دی. چې کله یو انسان نیکي وکړي نو دی فورن د پسې ولیکي چېرې د پلاني نیکي وکړه. بعضې وخت کې چې هغه نیکۍ کې اخلاص وي 10 هم پې ولیکي، بعضې وخت کې 100 نیکۍ هم پې ولیکي په یو نیکۍ باندې، ځکه چې دا سړی نیک دی. خو وی چې دا بد سړی کله دا سړی چې کله بد کرداره شي، بدعملي وکړي، نو دی د ده نه تپوس کړي چې بدعملي ولیکم، دی ورته نه صبر وکړه. بیا دې تپوس کړي چې بدعملي ولیکم، موقع وله ورکوي. که دا انسان چېرته الله ته کښېني وجاړي، فریاد وکړي، توبه وکاږي، نو دی ورته بس مه لیکه، توبه یې وویسته. او که چېرته توبه ونه کاږي د هغه ګناه پسې بله ګناه کې، بیا دی ورته وایي زه یو ورپسې ګناه ولیکه، 10 ورپسې مه لیکه. نو دا هغه کرامن کاتبین دی چې الله په مونږ باندې مقرر کړي دي. مونږ رب په خپل حفاظت کې اغستی وو. هم هغه فرشتې خاص کر د سحر په مونځ په وخت کې او د ماښام مونځ وخت کې، رب ته خو پتې چې زما بندګان څه کوي، چې فرشتې ورشي رب ته تپوس کړي زما بندګان دې په کم حالت کې وکته، هغه ورته وي یا الله وی څوک د سجدې په حالت کې، څوک د رکوع په حالت کې، یا الله څه بندګان پکې داسې یو چې هغې د ذکر حلقې لګولې وې ناستو، نو الله تعالی فرشتو ته وي ګواه اوسئ دا ټولو بخښنه مه وکړه. نو په دې مونځ باندې الله دومره زیات اجر ورکوي.
خو موږ په دې کې غافل یو. مونځ تم توجه نه، بار بار الله ذکر کی، قرآن کې راځي بار بار ذکر کیږي. سوی واقیموا الصلاة، مونځ قائم کړئ، وآتوا الزکاة او زکات ورکړئ. ته دې تذکره بیا وکړو. ورکعوا مع الراکعین، او رکوع کوي رکوع کوونکو سره، ښکته شي هغه خلکو سره چې کم د عاجزۍ د وجې نه رب ته ښکته کیږي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.